پری آټا سکیم کې به خپل اهلیت څنګه چک کوئ د حکومت د طرفه چې کم پری وړه میلاویږي چې د هغې لپاره تاسو اهل یې که نه یې ځکه زیاتکر کسان چې دي هغه وایي موږ ته دا وړه چې دي میلاو نه شو یا دا مالداره کسانو ته چې دی هغو ته میلاویږي د دې نه مخکې ما په دې باندې ویډیو کړی تاسو د ویب سایټ په تور باندې چې دی خپل اهلیت چک کولی شو خو ځینې کسان وایي چې هغه ویب سایټ نه کولاویږي نو ما په ویډیو کې تاسو ته ویلي مو چې په دې ویب سایټ باندې چې دی رش دی نو تاسو به بار بار په هغې ټرای کوئ اوس په دې ویډیو کې چې درته کومه طریقه ښیم نو تاسو په ساده موبایل باندې هم کته شئ خو ځینې کسانو ته د دې پرې وړو سکیم چې دی د دې ورته پته هم نشته نو کومو کسانو ته چې دا وړه میلاو شي نو هغه لازم کمنټس کوئ اکثر ځینې کسان وایي تاسو دروغ وایئ نو لازم لاندې کمنټس کوئ چې موږ ته میلاو شوي دي یا دا ویب سایټ چې دی دا کار کوي یا چې زه کوم د میسج طریقه وښیم او ستاسو کار وشي نو لاندې کمنټس کوئ د کومو کسانو کار چې ورشي نو هغه لاندې کمنټس کوي وایي دا دروغ ده او دا شی چې دی دا کار نه کوي کومو کسانو چې وشي هغه دغه شان د ویډیو نه لاړ شي او لاندې کمنټس چې دی دا نه کوي نو دا چې دی دا به هر یو کس ته چې دی 30 کیلو وړه چې دی دا میلاویږي لکه شپږ دړۍ وړه چې دی هر یو کس ته چې دی دا میلاویږي کم لینک چې دی ما خولو نو هغه خالي د خیبر پښتونخوا لپاره لکه په خیبر پښتونخوا کې چې دی دغه کار کوم اوس چې درته دا کم کوډ خیم نو په دې کوډ باندې چې دی تاسو په هر ځای کې چې دی خپل اهلیت چې دی د تاسو چک کولی شئ د هغې لپاره چې دی تاسو ساده موبایل هم استعمالولی شئ او ټچ والا موبایل هم په هغې کې به تاسو لاړ شئ میسج ځای ته لکه ستاسو کم میسج چې تاسو لیکئ نوی میسج ته چې دی هلته کې به لاړ شئ په کوم ځای کې چې تاسو د خپل ملګري نمبر لیکئ یا ستاسو د ملګري نوم په هغه ځای کې به تاسو ولیکئ 8070 لکه 8070 چې دی دا به له پاسه ولیکئ چې څنګه یو دغه له پاسه ولیکو نو لاندې په کوم ځای کې چې تاسو میسج لیکئ په هغه ځای کې په غټو حروفو کې ولیکئ ا به ولیکئ بیا به ټي ولیکئ بیا به ورپسې بیا ټي ولیکئ بیا به ا ولیکئ لکه ATTA به ولیکئ آټا چې دی دا به ولیکئ بیا په منځ کې سپیس وکئ خالي ځای نه په صفر باندې چې دی هغه منډه لږه فاصله پکې راشي هغه خالي ځای به وکئ بیا به خپل شناختی کارت نمبر راولئ او شناختی کارت نمبر به ولیکئ ستاسو په شناختی کارت کې چې کوم نمبر دی هغه به ولیکئ خو په هغې کې به ډیشونه نه کوئ مکمل به خپل شناختی کارت نمبر چې دی هغه به ولیکئ چې څنګه یې ولیکئ نو هغه به ورسینډ کئ چې ورسینډ وکړو زیات نه زیات 2-3 منټه کې چې تاسو ته به واپسې میسج راشي که واپسې میسج به دې کې رانغی نو بیا به دغه ته تاسو لږ صبر کوئ لږ صبر به کوئ او دوباره به دغې باندې ټرای کوئ نو چې څنګه راغی او تاسو ته وي چې تاسو د دې لپاره اهل یې نو په هر کلي کې چې دی یو دوکاندار تاسو له به هغه دوکاندار چې دی 30 کیلو وړه چې دی دا به درکوي بل لا که تاسو داسې هغه دوکاندار له لاړ شئ او تاسو د دې لپاره اهل نه نو یو به یو ټایم هسې ځای شي لکه ثابته ورځ به ولاړئ شناختي کارت به ورکړئ هلته کې به تاسو ته وړه چې دی دا میلاو نه شي نو د خپل موبایل نه د ساده موبایل نه هم کولی شئ او د ټچ والا موبایل نه چې دی هم دغه میسج لیږلی شي د هغې طرفه به تاسو ته میسج راځي که د دې لپاره تاسو اهل نو خپل شناختي کارت به ویسئ هلته کې تاسو ته هغه 30 کیلو وړه چې دي هغه به تاسو ته میلاو شي 10 کیلو تیلې چې دي هغه تاسو ته میلاو شي دا ویډیو چې دا یو معلوماتي ویډیو د مخکې شیر کړئ چې نورو غریبانانو ته هم ورسي بل لا که ویډیو مو خوښه شي یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړئ